سید نیاز علی شاه تاسو ګورئ دا ټایم سوالي نیوز .com دا ټایم موجود یم په بحرین ساتال کې څنګه چې تاسو ته پته ده په 25 جنوري باندې یو نوجوان قتل کړی شوی د هغې وسه پورې لکه صحیح مجرم چې دی هغه مخې ته نه دی راغلی د هغې په بدله کې یو ملګری چې نوم یې نجیب الله دی هغه بېګناه جیل ته تللی او د خلکو د شکایاتو په وجه د شیطانت په وجه باندې جیل ته تللی او نن د هغې الحمدلله د هغه بېګناهي چې د هغه کوم ثابت شوه او د علاقې کوم مشران چې دي هغه ټول راغلي دي دلته کې موجود دي په جرګه کې او د جرګې په وساطت باندې د هغه کوم بېګناهي چې هغه مخې ته راله او نن دواړه چې کوم دي دواړه فریقین فریق اول او فریق دویم چې دي دواړه دا د تاسو مخامخ تاسو ته په کیمره کې ښکاري دواړه ناست دي او الحمدلله د الله په رضا او د جرګې په وساطت چې په هغې کې د جرګې اهم مشران موجود دي د تحصیل په سطح باندې چې د هغو روغ وشو او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده نو موږ به تاسو سره نن ملاو د ټولو مشرانو خبرې به هم تاسو واورئ او ټول کم د جرګې چې کم دغه دي مشران دي هغو به هم تاسو ته په دې باره کې نورې خبرې نن چې کومه ورځ ده کومه ښایسته ورځ ده دا ورځ ډېر په کم موقعو کې موږ ته میلاویږي او ما ته دا امید و چې دا هلکان کم چې جیل کې وو چې کم بېګناه هغه خود په قدرت په خپله بېګناه ثابتوي او نن ته بېګناه ثابت شوې دغه ستا دپاره غټه خبره ده او کم دوک باندې ته خبرې کوي نو د ده اندازه څوک چې جرګې کوي او دلته دا مشران ناست دي بچو دا هغه مشران دا هغه خلک جمع شوي دي چې دیو لمونږ پیدا شوي نه و چې دی په دې لانجو کې لګیا دي دې ته هم احساس دی چې ته کم دوک بری داستان کم زړه باندې کمې خبرې کې دا زموږ زړه کې نه ننوځي خو د ده کس زمونږ د ده بچي یا ستاسو په دې جیل کې رزق و خپل هغه رزق لتلی وی اوس دې کې نور باس بالکل نشته مولوي صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه چې نو څه چې شوي هغه وشو زه اخره کې د جرګې سره خپل د انې ټوکړو سره خپل د مشرانو سره د هغه خلکو هم شکریه ادا کوم چا په دې کې مثبت کردار ادا کړی دی او اخره کې راځم بیا خپل د میډیا رونو ته د دوی هم شکریه ادا کوم چې دیو په داسې موقعو کې راشي او زموږ هغه حوصله افزایي وشي او د دې جرګې هم حوصله افزایي وشي او ټول دنیا ته وړاندې شي چې دلته هم داسې ښایسته خلک پاتې کېږي چې هغوی خپل مسلې په منځ کې په خپله حل کوي زه خپل د مشرانو خپل د کشرانو خپل د خاص کر زه زیات یادوم چې جګر کوشې خپل د جګر ټوکړو شکریه ادا کوم چې په دې دوران کې هغه کومه الفاظ استعمال کړي دي کومه لهجه استعمال کړې ده هغه انتهایی د مینې نه ډک لهجه وه د هغې نتیجه نن موږ ته میلاوه شوه چې ټول یو بل سره مینه محبت شو په دې علاقه کې امن خبره ده دا غواړم چې زموږ په کلي کې په چمګاون کې په علاقه کې امن راشي او د امن لپاره ضروري دا ده چې دا خبرې موږ شاته کوو او زه دواړو طریقو ته دا وایم چېرې اوس په دې اړه نور باس نشته چېرې دا څه حالات وو په دې څه خو یو بل الله د رضا لپاره وبخل زموږ لپاره دا لویه خبره ده او زه د دې دواړو خاندانونو انتهایي سره د دې جرګې زه د دوی شکریه ادا کوم چېرې دوی یو بل ته رزمونه سما خرابات څه دغه ونه شو او موږ ته یو حد خپل هغه دغه معلوم شو کم شبیر الګ دی شپې 12 بجې ټلیفون 11 بجې کړی دی کور نه ویستی دی غل زمونږ آقا دی نور خلکو باندې مونږ هغه بې قصوره بېګناه خلکو باندې ظلم او دغه مونږ نه کول نه دعوې به کول هغه څه کم غلطیانې وشو هغه دیو ته هم دغه وشو او مونږ ته هم کم دلازاري تاسو ټولو ته چې شوی تاسو نه هغه معذورت غواړم د جرګې ټول مشران هم چې ټول خپل قیمتي ټایم ضایع کړو ناظم صاحب لوی شو او زموږ د ترونه ټول مشران ناست دي زموږ یو ترور زوی ویستی شوی و په 25 جنوري 2021 باندې په هغه بنا باندې د خلکو غلط ګمانونو باندې او په دې کې زموږ یو تره زوی جیل ته لاړ نجیب نیولی شوی و او نن هغه د حقیقت د مدهیانو مخې ته راغی چې موږ بېګناه وو او موږ باندې څه شوي موږ الله رضا لپاره یو بل معاف کړو او انشاءالله دغه غل چې د دې لپاره بشانه یو بل سره ودرېږو او دا غل به معلومه و دا غل ټول نه مخکې زما غل دی او زما د تره غل دی چې د دې کور شاته راوړی دی زما په جایداد کې ویستی شوی دی او بیا ډرامې هم دا کړي دي ټولې ډرامې هم دا جوړې کړي دي نو انشاءالله زموږ یو بل سره مخکې هم څه نه اوس هم څه نشته او دا غل ته به انشاءالله موږ به ولاړو زه خپل د زړه نه زما 9 میاشتې جیل ته 1280 صدي مخکې یوسف علیه السلام جیل ته تللی دی جیل د هدایت ذریعه ده هیڅ خبره هم د زما 9 میاشتې جیل وخوړو زه حقه شانې د هغه جیل باوجود هم دې فضل واحد باید دا وایم چې کوم ستا غل ستا په دې لاس کې زما دا لاس دی
ان شاء الله تعالی مزید بم د تاسو سره ولاړ یم د کفن د اخري د قبر د غاړه پورې زه تاسو سره چې ژوندی یم زه تاسو سره ولاړ یم ان شاء الله. او ستا غل د پوره وزیر خیل خاندان غل دی چې راوړ دی او زموږ شاته اچول دلته کې زموږ په پټو کې مړ کړ دی. ولې په 25 جنوري باندې چې دا کوم واقع شي او په هغې کې د نجیب الک چې کوم نامینیټ شوی د شک په بنیاد باندې هر ځای کې چې کله یو واقع وشي نو پولیس یا د هغې دا کار چې د هغې علاقې نه شک په بنیاد باندې څه خلک چې کوم دی هغه وچوتی بیا دا د دوی اصل کې رښتې هم دي د یو بل خپلوان هم دي ترور زامن هم دي نو په هغې بنا باندې دا نجیب پکې مچوت کړی شوی و. بیا جرګې والم کېناستو دوی هم خپلې صفایانې پیش کړي چې یاره نجیب په دې قتل کې نه ملوث دی او نه د هغه د دې سره څه کار شته. بل الله پاک دې خبرې ته خیر کو چې د دې خاندانونو په منځ کې نور څه دغه رانغې قسمه وهل رانغلو یا د خبره مخکې رانغله بیا چې زموږ د علاقې کوم روایات دي دغه دي هر قسمه واقعیت وشي زموږ د تحصیل بحرین بلکې دا یو مشهور دغه دی چې مشران کینی او د دواړو فریقینو سره او دواړو فریقین بیا هغه جرګه مني نو د هغې جرګې په وساطت باندې نن دا روغ وشو دواړه خاندانونه به بیا هغه شانتې د یو بل سره چې کوم دی هغه شان غم خالي ساتي یو کورولي به کوي او دواړه یو بل سره میلاو شو او آینده به هم چې کوم دی کم مجرم دی نو دواړه به دا کوشش کوي چې دوی هغه اصل مجرم ته ځان ورسوي او اصل قاتل لا شي او هغه ته سزا